چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیت الله شریف هغې څخه ولاړو. د بیت الله شریف ته دننه د تلو اجازه او یا نه اجازه دا عثمان بن طلحه چې وروسته بیا صحابي شوی دی نو دا هغه ته حواله وه. هغه په خپله بیان کوي چې هفته کې 2 ورځې د بیت الله شریف دروازه به ما کولاوله، یو د څلورمې په ورځې او بل د زیارت په ورځې، او زما خوښه وه چې څوک به مې ورته پرېښوده او یا نه پرېښوده، دې کې ما سره د چا څه جګړه او د چا څه اختلاف هغه نه و. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ هغه سره د ملګرو نه هغه راغی او دا خبره یې وکړله چې زه دننه ځم، ما پرېږده. وی ما ورته اجازه ونه کړله. وی زما او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې څه تلخ کلامي چې دی نو ما وشوله، څه خبرې اترې هغه هم دغه موږ واړولې. وی نبی علیه السلام ووی چې یو وخت هغه به داسې راشي چې دا کنجي به زما لاس کې، نن خو ستا لاس کې ده، خو یو وخت به داسې راشي چې دا کنجي به زما لاس کې او زما خوښه به وي چې زه دا کنجي چاله ورکومه. وی ما ورته وی چې دغه وخت کې به دا قریش ډېر چې دی نو ذلیله او ډېر چې دی نو خواري. نبی علیه السلام وی چې نه، دو به دغه وخت کې ډېر لوی عزتمني، خو د کنجي واک او د کنجي اختیار دا به ما څخه چې چاله هغه ورکوم. دی وایي چې به هر حال ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پرېښه، د دننه بیت الله شریف هغې ته لاړ او بیا راووت. خو زما زړه کې دا ټکه راله چې دا ده چېرته دروغ نه دي ویلي، اگر چې ایمان یې پرې نه و راوړی، لیکن د نبي علیه السلام صفت هغه دا و چې ده من د چا د دروغو او خلاف واقع خبره هغه نه ده ثابته کړې. وی زما زړه کې دا خبره راله چې یو وخت کې به دا کنجي واقع ده چې ویل دا به زما لاس کې، نو دا به د ده لاس ته راځي. نو ښه خبره دا ده چې زه ایمان راړم، زه اسلام راړم. وی ما خپل کور کې چې خپل رشته دارانو سره او خپل کورنۍ هغې کې مې خبره وکړه، وی هغو ما ته اجازه را نه کړله. وی ما ته وی چې دې وخت سره ټول قریش په یو طرف دي او که ته دا کار هغه وکړې نو زمونږ نه به ټول قوم هغه به مرور شي، ټول قوم به مونږ نه بایکاټ هغه به وکړي. وی ما له اجازه هغه را نه کړه، لیکن زما زړه کې دا خبره هغه وه. واقعه دا راله چې مکه فتح شوه. نو کله چې مکه هغه فتح شوه، نبی علیه السلام دننه ننوته جومات ته، دی هلته ولاړو. حضرت علي کرم الله وجهه حمله کړله، دنه یې دا کنجي په زور باندې هغه یې واخیستل، ویې راکړه. کنجي واخیستله او نبی علیه السلام هغه له یې ورکړه. نبی علیه السلام دا کنجي ماله راکړه. نبی علیه السلام چې کنجي واخیستله نو د عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه ده ورته ووی چې دا ګورې تا څخه امانت دی. نبی علیه السلام ورته هېڅ جواب هغه ورنه کړ. دننه چې کله جومات ته چې دی نو ننوتل، یو دا حضرت عثمان ورسره ننوتی دی، حضرت بلال ننوتی دی او حضرت اسامه بن زید، دا 4 کسان دا دننه بیت الله شریف هغې ته لاړه. کله چې راووته نو ټول صحابه په انتظار دي او خاص کر چې د حضرت علي کرم الله وجهه او حضرت عباس، ځکه د بیت الله شریف د زمزم د هغې تقسیم او د هغې اختیار دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سره او دغه شان نور داسې خبرې وي چې هغه ابو طالب سره هغه متعلق وي. نو دو دا کوشش و چې دا کنجي هم زموږ لاس له راشي. نو دې وجه نه دو په دې تمه باندې و چې دا کنجي دا یا به حضرت عباس له نبي علیه السلام ورکوي او یا به حضرت علي کرم الله وجهه هغه له ورکوي. خو ټول په انتظار وو، ځکه نبي علیه السلام ویلو چې زما خوښه ده چې زه چاله ورکوم. نو هغې کې د هر د قوم مشر او د هر صحابي دغه دا خواهش و چې دا اختیار ماله راشي. نو دا خو حقیقت کې ګوره ځینې خبرې داسې چې هغې کې څه تنخواګانې نه وي، هغې کې څه د دنیا خبره نه وي، ولې هغه یو عزت وي. نو د بیت الله شریف کنجي چې چا څخه وي
او د هغه په خوښه باندې څوک هغه ځي او یا هغه چې دی نو نه پرېږدي، نو دا خو یو ډېر لوی اعزاز شو که یو طرف ته ټول حکومت بادشاهتي او بل طرف ته د بیت الله شریف د هغه د کنجي او د هغه د دروازې د هغې چا څخه اختیاري، نو د هغې بادشاهۍ نه د هغې نه دا خبره ډېره اوچته ده. نو هر صحابي هغه په دې انتظار و چې دا کنجي به ماله میلاویږي. دقه دور کې آیات هغه نازل شو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. دا وحی راله چې الله تعالی تاسو ته حکم کوي چې امانت دا حقدار ته او مستحق هغه ته حواله کوئ. نبی علیه السلام عثمان بن طلحه ته غږ وکړ رامخکې شه، هغه راغی او دا چابي واخله. جبرئیل علیه السلام اوس هغه دا وحی چې دی نو راړه چې الله تعالی وایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو دا اسلام طرف ته رغبت او اسلام دا خو د ده مخکې نه زړه کې راغلی و، لیکن په دې وخت سره د ده په زړه کې هغه اسلام هغه راسخ شه، زړه کې راسخ شه چې ګوره ما خو دا خیال و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به یا خپل تره یا د تره زوی ټبرداري هغه به مخې کوي، ولې نبي علیه السلام هغه چې زه مخکې ته کړم دا چابي دا یې ماله چې دی نو راکړله، نو واقعي دا حق پیغمبر دی او دا د ده مخالفت او د ده نه انکار دا کفر دی او دا ډېره غلطه چې دی نو خبره ده. نو دې وجې نه زما په زړه کې اسلام او ایمان هغه راسخ شو. دا خو د دې آیات شان نزول هغه شو چې دې عثمان بن طلحه کنجي ورکړ وه او دا ویلي چې دا امانت دی او نبی علیه السلام هغه امانت دته واپس کړ. علما کرام فرمایي چې دا اسې صورت ته امانت و، نور دا حقیقت کې امانت نه و، ځکه چې پیغمبر علیه السلام چې کله الله تعالی هغه راولېږه نو د بیت الله شریف د مسجد حرام د دې ټول اختیارات نبی علیه السلام سره شله. دا دغه وخت کې چې د دو په لاس کې کوم اختیارات و دا د دو اسې یو زیاتی و چې نبی علیه السلام له کله نبوت میلاو شو نو د خلقو اختیارات او د خلقو دغه ذموارۍ هغه د بیت الله نه چې دی نو ختمې شوې، دا ټوله ذمواري دا بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وه، خو هغو یو زبردستي هغه کوله. نو دې وجې نه امانت خو دې ته وایي چې سړی د سړي یو حق وي، دې کې د هغه څه حقداري نه وه، ولې صورت هغه خو چابي د هغه نه اخیستې وه او هغه ویلي چې دا چابي خو تا واخیستله، ولې ګوره دا زما چابي ده دا به تا څخه امانتي. هغه لفظ د امانت چې هغه ویلی نو قرآن کریم هغه لفظ هغه ذکر که او الله تعالی وفرمایل چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تاسو ته حکم کوي چې امانت دا حقدار هغه ته رسوئ. دا د دې آیات شان نزول شو.